دوستانو د ګرمۍ موسم دی، خلک د باندې خپل ځایونه راباسي نو د باندې پرېوځي، نو په دا ګرمۍ کې لړمان ډېري، نو که چیرې یو کوچنی یا یو زنانه یا یو څوک د شپې لړم وخواړئ، نو زه تاسو ته یو ګریلو د کور یو نسخه درښیم، نو انشاءالله ته چې استعمال کوئ په هغه ساعت کې به هغه مریض کم څوک لړم وخوري هغه به انشاءالله په هغه ساعت کې جوړېږي کېږي به، او دا موږ تجربه کړې ده پر ډېرو انسانان باندې او هغه جوړ شوي دي. نو تی به د ګریلو د کور نسخه ماخستن خو شی نه وي، کور ته بل دی شی نه وي، نو د کور نسخه زه درښیم هغه به ته استعمال کړي انشاءالله دستي به برابر شي. راوابېخې مالګه، صحیح ده، مالګه به راواخلئ، کړه به یې په پلیټ کې واچوئ یا پیاله کې به داسې واچوئ، داسې مالګه سیمت کې واچوله، د هغه بعد به پیاز به د کوره سره واخلئ، پیاز خو هر کور کې موجود دی، هر کور کې پیاز شته، په ژر ژر به یې سپین کړي، سپین یې کړي، د هغه بعد به دا رقم بیل کې یا به دا رقم پرې به کې دا پیاز چې دی راواخیستی، بس کوم ځای باندې دغه خوړی لړم خوړلی بس پر هغه ځای به دی مږي، صحیح ده، پر هغه ځای به داسې پر مږي بیا به داسې څپکۍ پر نسي، بیا یې مږي بیا به مالګه راخلې پر مږي داسې انشاءالله چې 3-4 واره 5 واره 6 واره ستی دا داسې پر ومږي او دا پر وینسي بیا پر مږي پر وینسي بیا پر مږي وینسي بیا پر مږي، نو انشاءالله دا درد به هم په هغه ځای کې ختم سي او پړسېږي به هم نه. نو دا د ګریلو اسان نسخه ده، په کورو کې خامخا اوس ګرمي د لړمان نو د راغلي دي، د ثواب په نیت باندې مخکې هم سره شیر کړئ چې خلک په دې باندې خبر سي، نو انشاءالله بیا به نه ډاکټر ضرورت وي نه د بل ځای د تګ ضرورت وي، په دغه کور کې دننه انشاءالله ته ستا علاج کېږي انشاءالله.